بسم الله الرحمن الرحیم. غیرجان تاسو ته مخاطب یم. بیګا ما په افغانستان پرې ګاډي باندې چې کوم ویډیو کړی و په هغې باندې ډېر کسانو داسې کنټروورشلز بعض کمنټس کړي دي. بعض پې مانه زما خپل سټوډنټس چې کوم د افغانستان سره د هغوی تعلق دی زموږ وروڼه دي هغوی پې مانه خفه شوي دي او هغوی وایي چېرې تا په دې باندې لکه دا ویډیو ولې کوله. زما د ویډیو مطلب او مقصد صرف او صرف دا و چې دغه موډیفای کار دی. په موډیفای کې او په ایجاد کې فرق دی. ما دغه خبره کول غوښتل چې کم کار چې ایجاد شوی دی هغې کې اوس صرف تبدیلیانې راځي. لکه د هغې مثال داسې دی چې ټاټا کمپنۍ والا اوس په انډیا کې ګاډي جوړ کو هغوی خو سره په ویب سایټ باندې دا نه لیکلي چې موږ دا نوی کار ایجاد کو. زه دغې خبرې طرف ته اشاره ورکوم. بل زمونږ افغانستان والا رونه دي پښتانه دي هغه مونږ چې وایي چې د لر پښتون او د بر پښتون والا یو شان دي مونږ خو د هغې په باره کې خبره کوو. په دې څلوېښتو کالو د جنګ نه پس چې کوم هلته یو ګل هم راوټو کېږي او هغه ځای کې یو ورکوټې شانتې هغوی یو کارنامو کې زموږ د سر تاج دی هغوی زموږ د سر ګلونه دي مونږ هغه خبره نه کوو. صرف او صرف دغه اعتراض کوو. ما بیګانې ویډیو کې هم دغه خبره وکړله چې ګوګل والا په دې الفاظو باندې پابندي لګولې ده چې یاره دا انوینشن والا دا الفاظ چې کوم دي یا انوینټ والا الفاظ چې کوم دي دا ته ریموف کول پکار دي. نو زه بخښنه غواړم په بعضو خبرو باندې که چېرته څوک زما په دې ویډیو کې په بعضو خبرو باندې خفه شوي وي یا هغوی دل ازاري شوي وي د هغه دل ازارۍ دپاره معذرت کوم. خو زما مقصد او مطلب صرف او صرف دک کو چې که داسې موډیفای کاري شو هغه زمونږ دلته عام لوکل هم جوړیږي. ما دکه مطلب و نور زما د چا دل ازارۍ مطلب نو او انوینشن نه دی دا. زه اوس هم په خپله خبره باندې ولاړ یم. تاسو زما ویډیو دوباره وګورئ که په هغې کې ما کومه خبره غلطه کړې زه اوس هم خپل احتساب ته تیار یم. زه خپلې محاسبې ته تیار یم. خو په هغې باندې چې کوم کمنټس راغلي دي او بعض کسانو پې ما ته چې کوم ریمارکس راکړي هغه ښه نه دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.